الله دې خوشحاله کا. ګرانو ملګرو د فیسبوک په لیک هم تاسو ته هرکلی وایو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو دا وخت اورئ ادبي نړۍ، او ادبي نړۍ د سونو اف ام 1.0 او سونو اف ام 90 د امن غږ نه خورېږي. زمونږ ملګري د ټلیفون په لیک راځي. دا دویمه ګنټه د اوریدونکو د ټلیفونونو د اس ام اس دپاره یي. نو مونږ تاسو ته هرکلی وایو، راځئ خپله خبره کوئ. معزلي صاحب ټلیفون کړی و د بډبیرې نه. هغه وایي چې دا 3 ورځې چې په دې غم کې خلک کینی، نو دا طریقه د کله نه شروع شوې ده. نو معزلي جانه د دې خو وخت نه دی معلوم، خو د پښتنو خپل یو دستور دی، خپل یو انداز دی. نو هغې مشرانو به دا مقرر کړي چې یاره 3 ورځې کېناستل غواړي، او 3 ورځې چې دي دا 3 ورځې کېناسته چې دي، نو دا د مذهبي کتابونو نه هم ظاهر دي چې یاره غم چې دی بس 3 ورځې او 3 ورځو نه پس بیا خپل روزګار کوه. نو که څوک په وړمبۍ ورځ جنازې ته ونه رسي، نو په 2مه ورسي، که نه په 3مه ورسي. نږدې خپلوان چې نو هغه جنازې لم راشي، بیا 3مې لم راځي، او نږدې خپلوان اکثر 3 واړه ورځې ناسي، خو نږدې دوستان چې نو هغه جنازې له او 3مې دواړو له راځي. نو بس د غم کیفیتي دعا خلک کوي، د دعا دپاره راځي. نو ډېر د لرې لرې نه هم خلک ځي د دعا دپاره او ځان رسوي، تاوانونه هم کوي، وخت هم خرابوي، خو دا زموږ دستور دی او دا د ثواب کار هم دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرجی څنګه یې؟ ښه جوړې؟ دا الله کرم. حبیب الله کرکټر پېښور نه. څوک جی؟ حبیب الله کرکټر پېښور نه. جی کرکټر صاحب په خیر علي، ستړی مشي. خیر سرجی، دا یو غزل دی او ډلې دی هارون رشید عظمت علي ته قربان. توره ټوپۍ د ملیشه وه څه مزه وه پکې. واه، توره ټوپۍ وه ملیشه وه څه مزه وه پکې. زمونږ پریمري ډېره ښایسته وه څه مزه وه پکې. واه واه، مننه. هغه چې مونږ په لاره کې مستي کوله، هغه چې مونږ په لاره کې مستي کوله، هغه چې ترخ کې مبسته وه څه مزه وه پکې. واه واه، مننه. سهار سهار به شو راجمع اسمبلی دپاره، سهار سهار به شو راجمع اسمبلی دپاره، ډېره خوږه به ترانه وه څه مزه یې کوله. واه، مننه. مونږ به په شنو لښتو زړه زړه ټټونه سنډل، مونږ به په شنو لښتو زړه زړه ټټونه سنډل، د استاد یاره راسره وه څه مزه وه پکې. واه واه واه، مننه. هغه قلم هغه دوت هغه تخته ملګرو، هغه قلم هغه دوت هغه تخته ملګرو، ټوله املکه ګوه ګوه څه مزه وه پکې. زبردست. مننه. سرجي اخري شعر ده جی. یې چې چپړسي ماما به کله چې چپړسي ماما به ټنګ کله ټلې له ورکو، واه، چې چپړسي ماما به ټنګ کله ټلې له ورکو، زمونږ به منډه عجیبه وه څه مزه وه پکې. ډېر اعلی. مننه سرجي، یو جان منور. ډېره مننه. د سکول چوټي پکې هم وکړه اخر کې. ډېره مننه حبیب الله کرکټر صاحب، الله دې خوشحال لره. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علي فرحت جان. جناب ډاکټر عباسي صاحب، تاسو څنګه یې؟ صحت هم څنګه یې؟ دا الله ډېره مهرباني ده، ډېر فضل دی. ډېره ښه ده، ډېره ښه ده. زما په خیال د پروفیسر داود نظم دی. جی ارشاد. زه ګډ وشم محترم جناب ډاکټر عباسي صاحب، داسې د خوب حالت وکیم که نه، بس بیا دماغ مې هینګ خبره سمه نه شم کولی. ارشاد خبره کوم خیم. زما په خیال د پروفیسر داور خان داود نظم دی. صحیح ده جی، مهرباني وکړه. دا نظم به انشاءالله او 6 ورځې پس، دا نظم به انشاءالله 1 میاشت او 6 ورځې پس یا 2 میاشتې پس به شریکوم. جناب ډاکټر عباسي صاحب، صحیح. جناب ډاکټر عباسي صاحب، زما ذاتي ډېرې زیاتې مجبورې دي. د هغې وجې نه ستاسو پروګرام کې او د جناب شهیدعلي شهید صاحب پروګرام کې 2 میاشتو کې شرکت نه شم کولی. صحیح صحیح. مجبوري شي چې ما خو حالت داسې راشي چې مجبوري شي. او سفر اواز دې ډوب ډوب کېږي. فرحت صاحب بخښنه غواړم، د فرحت صاحب اواز ډوب ډوب کېدو، نو ډېره بخښنه غواړو چې موږ وانه اورېدی شو. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم سلام وبسم الله سلامونه احترامونه ستړي مشه په خیر تاسو څوک د چرته نه نام خبرې کوم د کال بلن خلو انعام صاحب څنګه چل خیر د شي د الله فضل کرم وای کنه سب وای مساسي دا به واسه مو تا کال وته وکا ډېر زیاتې غیر زره مو کړی پروګرام مدانه دا اورې د لاو ډېر پروګرامونه مونږ خوشاله شي نور دا چې ونه خو صرف تدریس الله دې خوشاله لره ډېره مننه کوو انعام صاحب الله دې خاد آباد لره 09152503043 09152544143 السلام علیکم وعلیکم السلام استاد محترم سلام علیکم فرهاد صاحب راغه جوړې فرهاد مشیخ کې دي جی فرهاد صاحب بس خیر دې تاسو څنګه یې د الله ډېر فضل کرم ورته غنی خان بابا دا غم اورید مازه وکړه زه خش وکړه دا ښه خبره ده غنی خان بابا خو غنی خان بابا وکړه غنی خو غنی دی بالکل جی وضع یو کلام په کې شامل کو جی راشه وګوره د دې زمانه واه من خبر شات زما په دې جنجال د جانان د تور زلفو دام کې گیر شما خبر نوم که دا دوا کولاله په خواهش کې د جانان داسې بیمار شما علاج نه پوهېږم په الحال زه په داسې د زلفو دام کې گیر شما واه چې خواهش ورنه ورکړې ذوالجلال واه استاد محترم دوه درې شعرونه ډېره مننه فرهاد صاحب الله دې خوشحال لره فیسبوک په لیکه باندې محمد قاسم وایي چې زه پروګرام ګورم وایي چې عمر دې زرکلن شه ډېره مننه خو سره د عزت او صحت ځکه چې عزت او صحت ورسره نه وي بیا خو به خوند نه کوي معزلي د بډبېرې نه وایي چې په بیا سلامونه نیکې هیلې او ډېر احترامات استاد محترم ما ویل چې په فیسبوک کې هم دیدار وکړم تل راته ښاد آباد اوسې استاد محترم باقی با په بار معزلي او بډبېر یاد ساتئ بالکل راته یاد دي السلام علیکم السلام علیکم باسم صاحب ستړي مشئ وعلیکم السلام تاسو څوک د چرته نه زاهد علي زاهد یم ګرنګ بالا نه جی زاهد صاحب په دکان کې ما خوري نمبر سره دی پروګرام اوري او یو دوبانه مې خوري راغله د هم پروګرام اوري زبردست اکبر حسین نومې دی لقمان دی اکبر علي دی محمد دی سفیان دی سنان دی او نظام دی الله دې ټول خوشاله لري امين امين او یقینا چې نن پروګرام هم ډېر خوندور دی باسم صاحب زه شکر دی او دا ملګری خبره چې الله دې زر ترن که سره د عزت او د خپل صحت امين سره ستاسو او الله دې تاسو ډېر عمر ته ښه صحت سره درکړي امين یقینا چې زمونږ نوې کول خصوصا ادب پرست چې څومره د ادب پالو تاسو نه زده کړه کوي الله خوشاله لره امين امين بس څه شعرونه شاملوم چې قربان د یاد نوې مزه چې کور خو نه دکان کې ملا جی جی دا دې چې زی دسترګو بهیر دی جوړیږي زی دسترګو بهیر دی جوړیږي دغه زی دسترګو بهیر دی جوړیږي ښکار ډیر په دلګز دی جوړیږي هي او لیوانه نه ده پتا باندې مېن ده چې په لاس کې تصویر دی جوړیږي هي انا نه د ولس پسند ډیر مزو درديږي د ولس پسند ډیر مزو درديږي چې اخته د غم په ویر دی جوړیږي
مننه جي او دغه یو سړی له هر چا جدا ناست دی دغه یو سړی له هر چا جدا ناست دی ګیلمن د خپل تقدیر دی او جوړېږي مننه او مجبورۍ رسولې زمونږ در ته مجبورۍ را رسولې زمونږ در ته چې راغلی یو فکر دی او جوړېږي ډېره مننه او مقطع ویمه چې په دې تکه توره شپه زاهد ولاړ دی په دې تکه توره شپه زاهد ولاړ دی زمونږ ورته زنځیر دی او جوړېږي ډېره ده په الله ګران ډېره مننه دا ښاغلی زاهد علي زاهد د ګرنګي بالا نه الله دې خوشحال لري زمونږ پوخ اورېدونکی او ښه شاعر ملګری دی ګورو چې ښاغلي زاهد نه پس څوک تشریف راوړي دا دی راغی السلام علیکم وعلیکم السلام اباسین صاحب طالب سنگر یم د ضلع مومند جی طالب سنگر صاحب زمونږ پخوانی زوړ اورېدونکی ملګری الله مراته جی ژوندي لره الله مراته ښاد لره سنگر صاحب څنګه یې صحت هم څنګه دی وخت څنګه تېرېږي بس د الله فضل دی جی تاسو بل ورځې راغلي م وایي الله مراته ژوندي لره زه خو په بل ځای وم ګیر وم او راونه رسېدم اراده مې وه خو بس دغه راته میلاو نه شوله موقع زما په زړه کې یو ټپه ووې په وخت کې ما چې کله به یم کله به نه یم په بورجلونو مې ډاډه ګرځم نه صحیح ده جی بالکل همدغسې ده او الله م راته ژوندي لره هغه د ټولو د مومندو د غربي مجلس ته ښکلا ورکړې وه الله م ښایسته لره عزتمند شي عزتمند شي ښه جي سنګر صاحب څه د اورېدل غواړو بس جی یو څه کلام دی ستاسو توجه ورته غواړم وایي دا چې ورېږي مې له سترګو په ګریوان څاڅکي دا چې ورېږي مې له سترګو په ګریوان څاڅکي ورته حیران ګوته پخېږي د باران څاڅکي او زما جړا کې کله کله کیفیت داسې شي زما جړا کې کله کله کیفیت داسې شي لکه ورېږي چې په چا د شین اسمان څاڅکي او دلته ارزان دلته ویریا دي څوک قدر نه کړي دلته ارزان دلته ویریا دي څوک قدر نه کړي هلته قیمت لري او هلته دي ډېر ګران څاڅکي ډېر ښه مننه جي او نصر ګلونه یې زرغون کړو او نه درب را زرغون نصر ګلونه یې زرغون کړو او نه درب را زرغون د ګریوان دښتې ته په دې مې د حیران څاڅکي ډېر ښه دی او په دې دې راشي که د دې وي که د هغه علم په دې دې راشي که د دې وي که د هغه علم په چا دې نشي دا دعا کوم تاوان څاڅکي ډېر ښه دی او شپه خاموشي توره تیره په بله ما وسختن شپه خاموشي توره تیره په بله ما وسختن ډېر مې خوښېږي داسې وخت چې په ایمان څاڅکي مننه جي مننه او مقصده جي چې طالبه خوچ شي خطا د سلۍ سترګو کې طالبه خوچ شي خطا د سلۍ سترګو کې دل ابلق په اننګوشي د جانان څاڅکي مننه جي د وخت راکولو بابا صاحب مننه ډېره مننه طالب سنګر صاحب ستاسو د کال کولو مننه الله دې خوشحاله کړه مننه جي دا ښاغلی طالب سنګر د مومندو نه زمونږ پخوانی اورېدونکی او ښه شاعر ملګری او ډېر عالم سړی په ډېر ښه کتابونه لیکي لګیا دی امجد علي وایي چې السلام علیکم د خیشکي بالا نوخار نه سلامونه قبول کا ډاکټر صاحب پروګرام ډېر ښه دی الله پاک مو روغ جوړ او خوشحاله لره سره ستاسو ډېره مننه حضرت عمر وایي چې پروګرام ښایسته دی د جولاګرام یمه جولاګرام د ملکنډ سیمې یو کلی دی ډېر ښایسته کلی دی او خوا کې شولګري دي او سینې خوا ته بهیږي زبردست خجی هارون غنی پراچه وایي چې السلام علیکم وعلیکم السلام زه دې نه دی لیکلی چې د کوم ځای نه یې پراچه صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام اباسین لالا رومو ته کال ورکاټ کړو جی تاسو څوک د چېرته نه انعام الله ګوهر فلم سیلونه جی نعم الله ګوهر صاحب ستړي به شئ په خیره دی خیر اوسې سر ته مو ته کال کاټ کړلو مې پاته ونه لګېد د کاټ خپل نه بس کټ شوی به ځینې وخت کې چې اواز صحیح نه وي نو زه په خپله قطع کوم او چې اواز سم وي نو بیا نه قطع کوم سر بس دا درې ټپي او ټپو سره مو شوق ډېر ده که نه شیرونه غاښ قربان د ټپې خوان
قربان زړګي خیال ورسره وکړه واه زړګي خیال ورسره وکړه د سوال یاري د اوس په دړې وړي هی 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 او بیا ورته چې په کابر بیا مرغیره پاندې په کابر بیا مرغیره پاندې بوري مور به پرې غنم شیندلې وینه هی 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 بیا ورته چې په ګیلمن گابر د روغله په ګیلمن گابر د روغله مړکړه خته غږ دې موته نه کوونه واه واه سر ډیره مننه سلام په احترام انعام الله گور صاحب ستاسو ډیره مننه کو خوشاله شي الله دې خاد آباد لره ګورو چې راتلونکي ملګری څوک دی 09152541143 السلام علیکم وعلیکم السلام جی په خیر ستړي مشي ګوري ګوردار شو استاد محترم صابر ملنګ مره میرغو بالکل زمونږ شاهزاده ملنګ جی جناب ګوري ګوردار زمونږ د سر تاج جی قربان نن هم په ډېر غټ شخصیت او ډېر ښکلی پروګرام ډېره مزه وکړه سر زه ښه شوه چې ستاسو خوښ شه دا هنر نه دی چې خور یې د سره زر کړه چې زر خور یې کړې رحمانه هنر دا دی ډېر اعلی یاره یو خواست کو دی پروډیوسر صاحب ته مشرانو ته استاد محترم کو دا یاسر شاه باچا صاحب تاسو سره ملګري کو نه لري پروګرام به د چونده په خوان پیدا شي نو بس هر ځای کې به نه ملګری کنه کله وی کله به نه زه الله دې ملګري کې دعا وکړو امین مهرباني خوشاله زمونږ زما یو استاد محترم دی کې تاسو پروګرام ډېر په شوق خوري نبی جان استاد مې دی آغا او طالب سنگر صاحب ته سپیشل سلام وعلیکم السلام ماما ته وعلیکم السلام تا طالب سنگر صاحب یو کتاب خو ما سره شته ما کو ګنډې شونډې پرانستلې سر جی په موسیقي ډېر ښه کتاب لیکلی دی جی ډېر کو طالب سنگر صاحب خپل کتابونه کوي ما سره ډېر خپل کتاب دی ډېر لوی دانشور دی بس الله دې لري او الله دې حالات خلري چې مونږ یو بل لزو راځو یو بل ورو دغه خبره جی الحمدلله وی ته خو به یو دکې خبر کې او زما ته په کوته لندن پوری زینا ډېر اعلی صاحب یو دوره دی بچي وی زما پښتو به تر قیامت پوری وینا ډېر ښه او کوم خوښ نه د عبدالرحمن بابا یو ورکوټه کلام به پیښ کړو ډېر خوند به وکړي زه دا جی استاد محترم ارشاد یو کو نظر که چا پکار د درویشانو خود به وګوري وقار د درویشانو چې په یو قدم تر عرش پورې رسی واه مالی دلې د رفتار د درویشانو ډېر ښه دی او هر بهار لره خزان په جهان شته دی واه خزان نه لري بهار د درویشانو واه واه چې په چاکلی د غضب لینده ورخه واه خطا نه درومي غزار د درویشانو ډېر ښه او هر گفتار به د رب په در قبولي چا کو وره د گفتار د درویشانو واه او باچاهان د دې دنیا وانه پراته دي واه لکه خورې په مزار د درویشانو ډېر اعلی درس دیوان د رحمان زار تر دې غزل شه واه چې کردار یې که بیان د درویشانو بیان یې کو کردار د درویشانو واه سبحان الله جی سبحان الله مدي وغوړ سره مهرباني جی دا خغله صابر ملنګ چې مونږ سره د رحمان بابا جی ډېر ښکلی کلام شریک کو ماشاءالله د رحمان بابا کلام چې زه اورم عجیبه غوندې کیفیت په ما راځي دا د بابا د کلام برکت دی ماشاءالله ماشاءالله ښه جی صابر ملنګ صاحب بالکل خراب دی کو د بابا په کلام السلام علیکم وعلیکم السلام ډېرې بخري سره جی فرحت صاحب وختي دی आवाज مات کېدو اوس سم دی بالکل دې بخري سره دوباره بیا کالو قربان دا دوباره د دې وجه کو چې یا سنگل مسله کې دي چې سنگل مسله دي زموږ موبایل کې ملک فرق کې سپیکر کې आवाज څه راځي بس اوس ټیک دی اوس خبره کوه ما دا ویل چې د پروفیسور اور خان داوود نظم دی کمک دی جی او كانت ان شاء الله يوم ناش او شل ورځې پس یا دوه نشته په شریف کوه ټیک ده دا دې ذاتي مجبورې دي دا وجه ستاسو پروګرام کې د جناب شهید شهید صاحب پروګرام کې کوم شرکت نشم کولی
ما غیرګري نه کوله خو حالت داسې دی چې مجبوري شي صحیح مجبوري شي کنه او سبا ماسخوتن د ستاسو پروګرام کې دوباره به کال به کومه انشاءالله دا یو نظم په هکله به تاسو سره مختصره خبره به کومه بس دا خبره ورته ډېر بخښنې سره ډېره بخښنه د خلکو ټیم مې واجب ډېره ښه شوه مننه جی دا و ښاغلی فرحت د سفید څنګ نه امجد علي د فیسبوک په لیکه وایي چې ژوند چې دی دا د هغه بانک نه شروع کیږي چې د چا چې مونځ نه کیږي او ختمیږي په هغه بانک ختمیږي په هغه مونځ چې د هغه مونځ اذان نه کیږي یعنی داسې بانک چې په هغې مونځ نه کیږي او داسې مونځ چې په هغې اذان نه کیږي واه واه ډېره ده السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله څنګه یې خیر دی صاحب تاسو څوک د چېرته نه خانګل یم واړې نه خانګل صاحب ستړی مه شي څنګه یې سر ښه یې خانه دې ګل اوسه نو خیر دی قربان ګرمي خو به ډېره نه وي جی چې ګرمي شته دی که نه سر جي ګرمي به په باړه کې به نه وي خو پېښور کې خو ډېره ده والا چې دلته خو ګزاره کېږي خامخا بس لږه لږه هوا چلېږي او پخوا چې کله زه هلک وم نو په هغه ورځو کې به مونږ جمرود ته وتښتېدو د ګرمۍ نه په جمرود کې به حالات ښه وو نه سر جي ښه یې شکر الحمدلله بس چې ښه دی نو جی څه به وایې زه خاطر هغې ته وایم ارشاد وایي که نه سر جي ته به ګرځې هسې ښکلی زه به مړ وم هی هی چې مې اوسئ لږېدلی زه به مړ وم واه هلو واه او جنازه چې مې د کور نه ګور ته واخلي ته به نه مې راوتلی زه به مړ وم واه او چې خړې خاورې به په ما باندې انبار کړي هر سړی به درومې غلی زه به مړ وم واه او چې په قبر مې تېرېږي رب دپاره ها لږ شه ما ته پښه نیولی زه به مړ وم ډېر ښه دی چې اشنا کله په دې لاره را درومې خړ خیبر دې دی لیدلی زه به مړ وم ډېر ښه دی او چې خطاب چې باندې مخ کتاب کا ما خاطر په خدای سپارلی زه به مړ وم واه بس تاسو ټول ټیم والا او ټول دین سره دا وخت ډېره مهرباني خوشحاله اوسې خانګل صاحب د باړې نه خانګل صاحب کال کوو د دې سره د فیسبوک د ملګرو نه به اجازه تخلو ځکه چې د هغې سره زموږ وخت پوره شوی دی او خپرونه دوام لري تر 12 بجو تاسو مونږ سره مونږ تاسو سره یو خو د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه وایو او ستاسو سره مونږ ملګري یو ستاسو ټلیفونونه ستاسو کلامونه اورېدل غواړو تاسو ته بالکل غوږ او سترګې یو